یو مجاهد په اس باندې راښکاره شو د سلو سکورټګاړو مقابله وکړه حضرت زرار بن ازور رضی الله تعالی عنہ داوی د اسونو د مننا داوی د پنځه نه اخلاص کو د خپل اس باندې رضان سره کینو او راغلل او پاوی باندې داسې حمله وکړه چې هغه په دې خبره باندې مجبور شو چې هغه میدان ته خودو داوی سره چې کمی اسلحه وي کمی توري وي او داوی سره کم اسونو هغه په غزه باندې پاتې کړ او وتښتید حضرت زرار بن ازور رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی دی جلیل القدر صحابی دی د په میدان جنگ کې jihad کوي لګیا دی د ډېر په تیزی باندې چې کم دینو هغه تور چلاولا په تیزی باندې به تور چلاولا لګیا دی لږ ټیم کې په غارمه په دې ټیم کې دی یو غارو هغه ته نه وته چې یو خاص کډن ته کې ساو اخلي ګرمي نه هم جنگ کوي لګیا دی په تور باندې پړال باندې کله چې دې غار ته نه وته چې لکسا واخلي او خاص کې غونته کې سمسته غد کې وا پدې کې یو غش راغی او دغه دې غوښ سره یو سرین غونته کې وګو او شاته چې کم دینو ددا په غار کې دنه یو مار چې کم به خلوا ذکر دا او هغه غش لاړ هغه مار پاګې باندې وجل شو مار راتاو شو د پخو کې پرړېږي را خورړېږي ډېر ځان سره اے زرارا صد خذ غونده کې پټېږي او د خزو غونډه کې پسمستو کې نه نوځي او پکارونه کې نه نوځي کله مرګ نخلاصې دا مار په دې غار کې په دې سونه کې په دې خوشي ځای کې برادو دې بر مرګ نه بچي او لہذا د مرګ نخلاصې نشته ده میدان ته راټوپ کړو چې ته میدان ته راټوپ کړو ټول د کافرانو هغه جاله او د کافرانو ټول د کافرانو زیو په هغه کې ټول کافرانو داوی مجاهدینو پکې د کافرانو لخرو پاره کې دغه ترسو پورې ځان برابر او تراو کمان او تراو دغه شان ډال ځان برابر او هغه دغه ګیرا غست او ډیر گرفتار کو چې کله دې گرفتار کو نو د دې امیر وي چې دې وزن نه دې به روم بادشاہ نه په تخفه کې ورکو د روم بادشاہ نه به موضوع هغه به مونږ ته ډیر غټ انعام راکړي لہذا دې وزن نه دې گرفتار کو د سلو سکیورټي ګاردو په د امارت دلان دی د روم ته روان کو دیکھو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ د جنگ کمان کوي د جنگ امیر د صحابه کرامو تر طرفنا هغه چې کله وګدل چې زرار بن ازور رضی الله تعالی عنہ هغه گرفتار شو د کافرانو په گرفت کې راغی صحابه کرام کمیټي زر راو غختله صحابه کرامو سره مشوره کوي چې د زرار بن ازور رضی الله تعالی عنہ د رهایی لپاره داغه د خلاصۍ لپاره څه اقدام وکړي ولغواړي دا خو ډیر جلیل القدر صحابي زمونږه صحابه کرام مشورې ورکړي څوک سوي څوک وایي 200 کسان به حمله وکړو څوک وایي 50 په وکړو څوک وایي 300 وکړو قسمه قسم مشورې صحابه کرام ورکړلې پدې کې یو مجاهد راښکاره شو یو مجاهد په اسمان راښکاره شو د سلو سکورټګاړو مقابله وکړه حضرت زرار بن ازور رضی الله تعالی عنہ داوی د اسونو د مننا داوی د پنځه نه اخلاص کو د خپل اس باندې رضان سره کینو او راغلل او پاوی باندې داسې حمله وکړه چې هغه په دې خبره باندې مجبور شو چې هغه میدان ته خودو داوی سره چې کمی اسلحه وي کمی توري وي او داوی سره کم اسونو هغه په غزه باندې پاتې کړ او وتښتید صحابه کرام حیران دي چې دا مرد مجاهد دا مرد قلندر دا دومره جذبه والا انسان ایمانی غیرت او ایمانی طاقت دا څوک ته چې د سره چې کم نه دومره طاقت دی چې د سلو کسانو مقابله په یک تنها یو سر باندې وکړه خپل مجاهدی پر اخلاص کړل او هغه په شا باندې وطن بول ټول صحابه کرام حیران دي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ غنت جلیل القدر حسن استدا حیران دي پدې کې چا وته وي دا د زرار بن ازور رضی الله تعالی عنہ خوروا د زرار خوروا هغه د ذکر پته ولګی چې زما روح د کافرانو په غریب کې راغی په اسمان پکې خودلا خپل کمان راواغستو تر راواغستلا او لار د سلو کسانو د کافرانو د لخر سره وجنګي د خپل روح چې کوم دی هغه آزاد کو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته په مکه کوس کو خپل مجاهد واخلو جو درن لاړ داسې لباس په دلانه اغونی چاوي سوم نه پیژني
میدان جنگ ته لاړله خپل رور د کافرانو نه راخلاص کو دوی ته ایمانی غیرت وای ایمانی طاقت وای